زړه می ژاړي سترګې ژاړي ستا د لمر. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ملګرو نن در سره تاسو سره چې په دې سکرین باندې کوم دي سیټ ته ویډیو ښکاری دغه ملعون زنانه دغه زینتقه زنانه دا مرتد زنانه دا په فیصل آباد کې راوتی دا یو څو ورځې وشوي او دغه نبوت دعوه کړې ده. یقینا محترم داسې نوې خبره نه ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حیات مبارکه کې دغه په ژوند مبارکه کې داسې د نبوت ډیرو خلکو داوی کړي دي، زنانه هم پکې وي او سړی پکې هم وو، خو به هر حال دغه یو ملعونه ده. د دې نه ځان وساتئ، د دې بیان ما اوري او می په نورو خلکو باندې اوري، ځکه دا چې تاسو بار بار اوري او بار بار شیر کوئ نو لہذا دا نور مشوريږي. خو ما د دې مقصد د پر دا ویډیو جوړ کړل چې ډیر خلک ماته اکثر واتس اپ وکړل چې دا د سوق دی باندې تاسو لګه خبر وکي، نو دا می تاسو ته په ګوته کوله د دین ځان اوساتې دا ملعونه د کچاتم دا پلاس باندې ورشي بغیر د صبر او استقامت نه د دې د تن چې د وجود نه د اثر بالکل جدا کی چا چې د دې مرګ دای مثلا مړه کړله نو هغه ته زما د طرف مثلا دا بالکل د حدیثو تر هغه ته د جنت زیر ورکړل شوی دی. یقینا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم هغه ویډیو د فیروز دلمی چې کله مسلم کذاب مثلا مردار کړه نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته فقط فاز فیروز. یقینا دغه رنګ خلق قتلول دا واجب القتل او واجب القتل ده او چې چاله هم پلاس باندې ورشي بالکل یو سکند سرپم به مکوي. حکومت وخت هغه وزګار دی یعنی هغه خوده خبر چرته مصروف دي، خو تاسو چې پلاس درشي بالکل کار ولا ختموي. نو دا ملعونه ده، د دې ویډیو نه ځان اوساتئ. د په ډیره ګستاخانه د الله تعالی ګستاخي، د نبی صلی الله علیه وسلم ګستاخي، د اسلام ګستاخي، د مسلمانانو ګستاخي، دغه رنګ د پاکستان ګستاخي، د ټول امت مسلمه ګستاخي کړي ده. لہذا دا واجب القتل ده. د دې بیان ما ورې دا مخکې شیر کوي هم ما بالکل دا مرتد او لعین ده. نو د دې فتنې نه ځان اوساتئ، یوازې دا نه نور فتنې به مروزي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول د دې فتنې نه په امن کې اوساتي.